یاد لرئ یو خبر ارته په دې باندې کومه چې نیکۍ ته کم مه ګورئ، نیکۍ ته سپک مه ګورئ. که ته په ذهن کې دا وي چې یاره زما 2 رکعاته مونځ 2 رکعاته بسي زیات کولی نشم او 2 رکعاته مونځ پرېږده بس 2 رکعاته مونځ بسي نه، نیکۍ ته به کم نه ګورئ. یو نیکي والله داسې بعضې وخت کې چې د انسان دفترونه ډک وي د ګناهونو نه، دفترونه ډک وي، خو یو نیکي داسې رب کائنات په حضور کې چې الہ العالمین د هغې یو نیکۍ د وجې نه د انسان ډک دفترونه د ګناهونو ختم که بلکل. او حدیث ورته وایم، دا حدیث مبارکه امام ترمیزی روایت کړی دی او چا نه روایت کړی؟ عبدالله ابن عمر ابن عاص نه. هغه مبارک فرمایي چې خوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم او فرمایل دا حدیث دی بار ورته وایم چې نیکی یو وکړه خو وې کړه، کمه وکړه خو وې کړه، قضایه نه یو نیکی ښه ده، غفلت نه یو نیکی ښه ده. او تاسو یو نیکی پاور وګورئ، زور یې وګورئ، قوت یې وګورئ. عبدالله ابن عمر ابن عاص فرمایي پیغمبر علیه السلام فرمایي قیامت په ورځ باندې به زما په امت کې یو شخص یو کس به رب کائنات په حضور کې حاضر شي. خپله صحابو ته قیامت د ورځې علم پیغمبر علیه السلام په مدینه منوره کې صحابو ته بیانوي. یو کس به پیش شي، دا کس به څنګه زما په امت کې؟ نبی علیه السلام صحابو ته فرمایي یو کم سل دفتر به د ګناهونو نه ډکي، 99 یو کم سل ګناهونه، یو کم سل دفتر د ګناهونو. او رسول الله مبارک یو دفتر تشریح څنګه کړی دا؟ یو دفتر به د ګناهونو دومره یي څومره چې د انسان نظر لګي. داسې یو کس بم قیامت په ورځ باندې زما په امت کې رب کائنات ځان ته ودري، یو کم سل دفتر به ګناهونو نه ډکي. رسول الله صحابه ته فرمایي یو دفتر به یې دومره یي څومره چې د انسان نظر لګي. تاسو اندازه ولګوئ چې کله چې دا دفتر ورته کولاو کا وی ګوري چې رب کائنات به دغه امتی د زما ته وفرمایي دغه ګناهونو نه څه انکار شته؟ وګوره ستا څه انکار شته؟ آیا ما فرشتو کرامن کاتبین خو تا سره زیاتی نه دی کړی؟ اسې خو نه دي در پسې لیکلي چې هغه ټول ګناهونه به وګوري دغه زما امتي به ورته وفرمایي نه خدای پاکه ما هېڅ انکار نشته، بلکل دا ما کړي دي. بیا به ورته وفرمایي دویم سټپ کې رسول الله مې فرمایي څه عذر دې شته؟ یعنی څه داسې عذر پیش کې ما ته چې خدای پاکه دا ما غلطۍ کې کړي دي، عذر کې څه تکلیف وراته څه خبره وه څه عذر پیش کې؟ رسول الله مې صحابو ته فرمایي دا کس به ورته وفرمایي خدای پاکه هېڅ عذر نه پیش کوم، بلکل ما کړي دي، دروغ ولې وایم؟ وی چې هغې نه پس به دغې کس ته رب کائنات وفرمایي چې ښه ورشه خپلو ګناهونو نیکیو تلې ته ودرېږه چې ستا اعمال طول شي. وی چې دغه زما امتي به ورته وفرمایي رب بنده چې ربه په تله د میزان او په تول خو هغه خلک ورته ودرېږي چې د هغوی ثوابونه یي، زه تول ته څه شي پاره ودرېږمه؟ زما خو یو کم سل دفتر د ګناهونو نه ډکې دي، یو دفتر دومره دی څومره چې زما نظر لګي، زه تول ته ودرېږم، زه تول دپاره څه شي ته ودرېږم؟ وی چې خدای به دلته ورته وفرمایي چې نه ودرېږه، په تا باندې به ظلم ونه کړی شي، زیاتی به در باندې ونه کړی شي. ورته فرمایي چې ما سره د یو پارچه شته، الله به ورته وفرمایي. رسول الله مې فرمایي ترمیزي حدیث دی، ودرېږه خیر دی، ما سره د یو پارچه شته. چې دی به ورته وایي چې خدای پاکه هغې پارچه کې به هم څه زور وي، 99 دفترو مقابله نه شي کړی. ورته فرمایي خیر دی ته ودرېږه. چې کله چې دی ودرېږي رسول الله مې فرمایي رب کائنات به فرشتو ته هغه پارچه یو نیکي به یې په هغې باندې اب ورته وسپاري. او چې کله هغه پارچه په هغه یو چاپړۍ کې د تلې په یو طرف کې وشي او بل طرف ته یو کم سل دفتر د دغه انسان د ګناهونو وشي. صحابه کرامو ته رسول الله فرمایي چې کله د انسان چې دا حالت وګوري هغه یو پارچه به په ټولو ګناهونو باندې درنه شي. دی به حیران شي، خدای پاک ته به وفرمایي خدای دا ثواب څه شی دی؟ اخر دا زما نیکي څه شی دی؟ وی رب کائنات به ورته وفرمایي چې دا صرف او صرف ستا یو ځل صدق دل د وجې نه په دنیا کې ویلي چې اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده ورسوله.
صرف دا گواهی دا کړې وه. نن رب کائنات دغه یو نیکۍ د وجې نه ستا د یو کم سل دفتر ډکې د ګناهونو نه ختم کړه. زه رب کائنات په تا باندې جنت فیصله کړې ده، جنت د جنتیانو سره داخل شه. یو نیکۍ کې دومره پاور دی. الحمدلله نیکۍ